سلامونه ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ وئ، د صحت جامه وئ. تېره ورځ په ایرپورټ کې یو عجیبه او یو معجزاتي واقعه راغلی ده. د لیبیا اوسیدونکی امیر چې کوم دی د حج دپاره تلو، نو د هغې په نوم کې د سیکورټي مسله راغلې وه. نو د ایرپورټ عملې ورته وې چې مونږ ستا را مسله حل کوو، تاسو لږ انتظار وکئ. د هغوی چې کلیرنس کاو، نو په دې ټیم کې د هغه نه جهاز دا اوچت شو او امیر پاتې شو. خو امیر بیا هم ناامیده نه و، د الله تعالی نه امید و چې زه به خامخا حج ته ځم. چې جهاز څه حده پورې لاړ، نو د قدرت شان ته ګورئ، په ده کې څه فني خرابي راله. د دغې خرابۍ له وجې جهاز چې کوم دی دی واپس لینډینګ وکړو، واپس شو ایرپورټ ته. چې کله جهاز ایرپورټ ته کوز شو، نو د دې کې چې کومه خرابي راغلې وه دا یې ټیک کړه. بیا ورته هغه عملي وویل چې یو کس پاتې شوی دی، هغه ورسره خېجو. نو هغه ویل چې نه، دا یو ځل چې د جهاز دروازې بندې شي بیا چا لپاره نه کولاویږي. نو بیا جهاز چې کوم دی، بیا جهاز اوچت شو په دویم ځل باندې. بیا چې د څه حده پورې لاړ، بیا په جهاز کې خرابي راله. په دویم ځل بیا واپس شو ایرپورټ ته. بیا چې کله واپس شو او بیا یې ټیک کړو، نو بیا د پایلټ قسم وکړو چې دا جهاز چې کوم دی دا د امیر نه بغیر نه ځي. نو امیر یې بیا چې کوم دی هغه وخېجو جهاز ته. او کله چې د سعودي په ایرپورټ باندې جهاز کوشو، نو امیر په هغه ټایم کې دا ویډیو وکړه او دا ټوله واقعه بیان کړه، کومه چې تاسو ګورئ د 2 ورځو نه ډېره زیاته وایرل شوې په میډیا باندې. نو هر کار چې کوم دی دا نیت غواړي، صفا نیت غواړي. بله دا چې الله تا کله وغواړي، نو بیا ته نشي پاتې کېدی، تا به خامخا رسئ. بله خبره دا چې په پیسو باندې څوک نشي تللی، په پاسپورټ باندې څوک نشي تللی. هغه شاعر وایي که نه چې کہا کا منصب کہا کی دولت قسم خدا کی ہے کہ جنی بلایا مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جائے گی. چې کله ته الله تعالی وغوښتي، د الله تعالی رسول وغوښتي، نو ته به خامخا ځې. یو رکاوټ ستا مخې ته